چې موږ خلکو سره اکثر مزدوري وکي او بیا هغه تر هغه اجرت په ډېره موده نه میلاوي. سعودي کې یا بل ملیشیا کې یا نورو ملکونو کې مزدوران د دې ځینې خواران تللی دي د مزدورۍ په نیت باندې او دغه خلک دې مزدوري ونیسي. دوی له پکار ده چې د خپل خوږ محبوب صلی الله علیه وسلم فتوا دې باره کې وګوري. عن عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کہ قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجب عرقه، مزدور ته داغه مزدوری د خولې د وچېدو نه مخکې ورکا. مزدور ته داغه مزدوری د خولې د وچېدو نه مخکې ورکا. او که چرته په سوجه باندې پکې لږ تاخیر راځي نو داغه تاخیر وسره خبره وکا او داغه تاخیر تیر معافی مو غواړه. مزدور ته داغه مزدوری د خولې د وچېدو نه مخکې ورکا. نو دا خلک چې دې مزدور دا پیسې نیولې وي محترمو، په دې سره عبادت خرابېږي، په دې سره چې کوم دی عباداتو ته نقصان میلاویږي. که یو سړی ډېر عبادات کوي خو چې داغه معاملاتو کې فرق وي نو عبادات ورته بیا ګوره پیدا نه ورکوي، داغه هغه کامل اجر ورته نه میلاویږي. الله پاک دې موږ تاسو عبادات معاملات بلکې جمیع ارسه چې د حضور صلی الله علیه وسلم د پیروي مطابق وګرځوي.